صحابه کرام سخت مینه وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت د ژوند کړي وي داسې په ځون شروع واستلی وي کې تو بشار سي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره به صحابه نوسوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به خبره و تکړه دین به وتا وشالو چې شیخ په بهر نه یو سړی روغلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تا صحابه کرام مجلس تلی ته به شیخ بهر نه یو سړی روغلو چا به نه پیژندلو پیسے به چاته دا پتہ نه لګی دا ایکاسا به پتہ نه لګی دا چې په دا کاسونه شي پیغمبر کیم دا اے پیغمبر پیژنګری به نه شکړای وانډه صحابه کرام دې پیغمبر غوندې ځون جوړ کړایو وانډه صحابه کرام دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقې په ځون شروع واستلی وي ایغه کاس ته به دا پته نه لګیدلا چې آیا په دغه شی محمد صلی الله علیه وسلم سیکتا چورو بغلو جاب وکړو من منکم محمدا پتوش محمد کیم دا بیا ول به صحابه کرام ته وشالو چې میج محمد صلی الله علیه وسلم دغه دا په تو بشالو ویلی علماء لیکي چې داسې زون شکل صورت داسې پیغمبر سره جوړ کړی وي چې پیغمبر به زیره سرنګ پرېږدلا آغاز زیره به پرېږدلا ای پیغمبر برید مبارک به سرنګ داس برید په پرېږدل ای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خط سرنګ وی کپڑے سرنګ وی نوستا سرنګ وو ویلوړای سرنګ وو آغا صحابه کرام په زون شروع واستلایو ای دی وجنا پاته نه وی تر کېدل بل کاس په چورغلو چې آیا پیغمبر کیم دا پیغمبر پښتنه وکړه ورسته به ویل چې دا غیودا بیا دې ته ملي مشوا بیا کاس به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو اول چته پته نه لګیدا میجا ننسبو نوجوان نسل دا غون شنوا او بل طرف ته د يهود نصارا خلق شنوا دلته خو میشتو بیا ماشاءالله سنه اسلام په میشتا ډیر دا کیزه لکه ته لوټ شا چې کله ته غاړي نه کیشه ته دا پته نه لګي چې دا مسلمان دا که د يهود نصارا دا عیسائی دا مسلمان دا کافر دا پته نه لګي ځکه چې مکمل سر نه بشي پره آغا ټای یا پتلون ای سب کې تو مکمل دی يهودي هوندي دا په دا سورہ چې میج الله ته ورغلی سجو بیا الله ته ور کوي او چاته پته نه لګیدله پښتنه به وکړه چې من منکم محمدا پتوش محمد کیم دا وی ته به شلو چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه دا باندې دې مو عزت منه کچری میج وخسی هغه د هجرت وکیا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دوا سره روان دي هجرت په مقام باندې بیا د مدینه منوره ته چکلا ورسېدل نو دا غد کوي مدینه خلک لوی استقبال وکړو لوی خلک و تر وتلی وی بلکې د مدینه منوره وړې وړې مشومې جلکای بچي آر وتلی وی او پیغمبر علیہ السلام چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میشته روغلو د الله سمش پجمای اپ میج بندر جواته شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نو سره تشبیه ورکولا ډیر خوږه اشغال بیا د خلک ته دا پته نه لګیدلا هجرت په ورځ باندې دا پته نه وته لګیدلا چې په دا دوا کا سونه شي محمد کیم دا ابوبکر کیم دا پته نه وته لګیدا چې کله دینه بادا غرمه شو دیپ شو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګیدو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې سیره جوړ کړه پړکای پسپو چغا کړو پړکای په ونی ولو ولې د مدینه خلک ته پته ولګی دا چو دا یو چې دا آقا دا د بلی غلام دا
دا یو مالک دا د بل خادم دا ولې پته ولګېده چې دا پیغمبر علیه صلات وسلام باندې چې دا پوس یا سیره جوړه کړه دا محمد دا دا لون دی چې دا نوسته محمد دا دا پوس چې د لګیا دا سیره ور باندې جوړوي غرمنه بچ کوي دا ابوبکر دا ولې پته وته ولګېده مدینه خلک ته دا پته نه لګېدله چې محمد کیم دا ابوبکر کیم دا ویلې علماء لیکي چې زون یې بالکل د پیغمبر علیه صلات وسلام باندې جوړ کړی و نبی علیه صلات وسلام باندې ژیره مبارکه اینا بعد کپڑے مبارکه اسار نبشه پره سنت یې ژوندې کړي وي پاته نه وته چې کیم دا محمد او رسته پته وته ولګه چې محمد صلی الله علیه وسلم د لوندې کې د نوستا او د بل چې د سیره ور باندې جوړوي ولګیا دا چې دا آقا دا او د بلی غلام دا دا مالک دا او د بل خادم دا